د بېنظیرو د روپو نوی قسط چې دی دا شروع شوی دی د نن نه په ټول ملک کې دغه قسط شروع شو. کومو کسانو دا تپوس کوو چې زموږ په علاقو کې به کله شروع کېږي، نو اوس چې دی په ټول ملک کې شروع شوی دی. خو تاسو به خپلې روپۍ چې دی دا به څنګه چک کوئ، او تاسو ته هلته کې یو سري لیکلي راځي چې د هغې مطلب څه دی. په دې ویډیو کې په هغې پوه کوم. بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ، ځکه زیاتر په داسې غریبانان چې هغه به د دې نه نه خبر چې روپۍ شروع شوي دي که نه دي شروع شوي. نو چې تاسو دا ویډیو شیر کړئ نو هغو ته ورورسئ، ځکه د دې نه مخکې چې موږ ویډیو کړو نو په هغې کې موږ تاسو ته ویلو چې په 2 ضلعو کې به د 2 جولای نه چې دی دا به شروع کېږي. پر هغو اوس دا نوی اپډېټ راغی، هغه چې دا په ټول ملک کې دا روپۍ چې دي دا شروع شوې. نو زیاتر کسانو خپلې روپۍ چې دي هغه کتلې، هغو خپل سکرین شاټ چې دي دا هم رالیږلي دي. بل دا چې د هغو د طرفه کوم اپډېټ راشي نو موږ ستاسو سره هغه اپډېټ چې دی دا شیر کوو. نو د هغې نه مخکې هغه 2 ضلعې یادې کړې، اوس چې دی هغو په ټول ملک کې دغه روپۍ شروع کړې. تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغسته شئ. خو زموږ به یو ویډیو چې دا هغه به بله راځي. کم کسان زموږ ویډیوګانو ګوري، بله ویډیو به راځي چې په هغې کې به موږ هم د 2 ضلعو چې دی د هغې به ذکر کړی. نو دا به داسې نه وایې چې تا پکې د 2 ضلعو چې دی د هغې ذکر کړی دی، ځکه چې هغه نن اپلوډ کېدله، هغه ما لیټ کړه او دا ویډیو چې دی دا مخکې کړله، ځکه چې په ټول ملک اوس دا روپۍ شروع کېږي. نو په هغې په تر باندې چې دی تاسو ته به نور معلومات در ورسي، او په دې کې درته دا معلومات در کومه چې تاسو به خپلې روپۍ چې دی دا به څنګه چک کوئ. خپلې روپۍ خو تاسو ښه په اسانو سره چک کولی شئ په 8171 ویبسایټ باندې، چې په ګوګل کې ولیکئ 500 باندې 8171 لکه 8171 یو سرچ کو، اولنۍ ویبسایټ به درته راشي. اولنۍ لیکل به درته راشي، په هغې څنګه کلیک وکړو نو په هغې کې به تاسو ته 2 خانې راشي چې په یو کې به د شناخت کارت نمبر لیکلي، او په دویمه کې او په هغې کې کوډ وي. کوډ به نو هغه کوډ چې دی هغه به تاسو ورکوئ په هغه دویمه خانه کې. هلته به معلوم کړئ چې په هغې زور وکړو څنګه تاسو په هغې باندې زور وکړو نو تاسو ته به دا سکرین شاټ چې دی دا به داسې راشي. داسې سکرین شاټ چې دی دا به تاسو ته راشي. چې دا تاسو ته راغی نو په دې کې تاسو د ټول معلومات چې دي دا درکړي. که په هغې کې اهل لته لیکلی، دا اب لیکل لته شوي چې تاسو لاړ شئ او خپل سیم د خپل صحیح شناخت کارډ او سیم چې دی کم سیم چې ستاسو په نوم باندې رجسټر دی، تاسو ته چې کوم په دفتر کې میلاو شوی دی هغه سیم راوالی او لاړ شئ چې کوم ځای کې تاسو ته روپۍ میلاویږي. مثلا لکه کوم ایجنټان چې د هغوی کوم بینک چې دی او هغه تاسو له هغه روپۍ درکوي د هغو سره چې ماشین وي، وایي هغه خواله به لاړ شئ او هلته کې به ګوته ولګوئ. ګوته نو تاسو ته به د هغې سره دا بل تپوس به هم تاسو دا کس نه وکړئ، ځکه زیاتر کسان چې دی هغه ماشین باندې لیکل به نه پېژني. نو ته به دې تپوس وکړې چې زموږ د کم بینک اکاونټ دی، نو چې په هغې کم لیکلی نو ستاسو به د هغې بینک اکاونټ وي. هغه د بینک اکاونټ به چې تا کله دغه کو بایومیټرک وکړو ستا اکاونټ چې دی دا به ایکټیو شي، کولاو به شي. چې کولاو شو نو بیا تا د هغې اپلیکیشن چې دی هغه په موبایل کې انسټال کولی شي او ستا سره په اکاونټ کې دغه قسط چې دی دا به پروت وي. لکه د بېنظیرې کمې روپۍ چې دي نو هغه روپۍ چې د هغه ستا سره به دغه اکاونټ کې پرتې کته ته بیا پارټ ټایم راوکاږې او کته ځانه ساعتې په هغې کې او لږ لږ روپۍ چې دی دا لګې یا په بل جمع کوې یا بل کس ته لیږې نو په هغې باندې کولی شي. خو تپوس به دې د خپل بینک چې دی دا به لازم وکړئ چې زموږ د کم بینک اکاونټ دی، ځکه ما تاسو ته په ډېرو ویډیوګانو کې چې دي د بینکونو نومونه مې درته واخیستل، خو ځینې کسان په هغې نه پوهېږي. چې تاسو د هغې کس نه تپوس وکړئ نو هغه به تاسو پوه کړي. په هره ضلع کې چې دی جدا جدا بینک کار کوي، هغه به تاسو ته ووایي چې ستاسو د فلاني بینک اکاونټ دی او په دې کې تاسو ځان خپل اکاونټ چې دی دا راښکولی شئ. نو خپلې روپۍ چې دی دا د وس نه چک کوئ، ځکه دا قسط چې دی دا ویډیو چې تاسو ته اپلوډ کوم نو دا به لږه لیټ وي. نو قسط چې دی هغه به په یو ورځ تېر شوی چې دی دا به شروع شوی. اوس خپلې روپۍ چک کوئ، که راغلي نو خپل هر سره چې دی دا بایومیټرک کوئ.